اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کابینه د سامعین و ناظرین کمنټسو کې یو سوال دا شوی و ما چونکې نکاح باندې کړو چې نکاح کې پلار اجازات ضروری دی ایلور اجازات ضروری دی ایور کې اجازات ضروری دی ته یې واجل کې مجبوره کې او مجبوره سره غ نکاح وشي او دا صحیح دی کنه داسې دا شوی سوال شوی نه کاشیر پلار ټیک دی پلار یو حیثیت لري یو عظمت لري لور ته نه دی پکار چې پلار اجازات نه بغیر واده وکړي اندی شان سره پلار هم حق نه لري چې لور مجبوره کړي ظلم سره هغه چوتویر کی مو سره شته فکر کې دی چې پلار ته رای او مشورې حد پورې دی چې د هغه لور مشورې سره د پلار مشورې سره د واده وکړي پلار چونکې هوښیار دی مجرب دی تجربه کار دی اما پلار ته استبداد نه دی حاصل فل فور نه دی ورته حاصل چې هغه څه خیل ته غوړي چوته یې ورکوي چې دی مو مرسي دی نشهی ته ورکوي زناکار ته ورکوي بدکار انسان ته ورکوي یو ایدیسا سٹیٹس برابر نه دی مثلا دو تن مفتا دی پوی دی هغه یو مکمل انپړ دی دین حوالی سره نه پوی دی نو دی نه چونکې دی مو وریاره دی ایمو خوریه دی ایمو فیملی کې دی دا شی نه بالکل غلط دی د سپلور د پاره بوی انتهایی ګناه لیکل شي خصوصا زه د سیم چې دې ته پکې دی شي د زنا ګناه والی کلی شي چې چونکې نکاح نه دی منعقد شوی سره شوی نه دی د نکاح تو په زوره څه دی هغه نکاح د اول وستلو مجبوره د کړله کچیرې ورسته هغه رضایت ور کړلو چې زه رضیم بیا نکاح برقرار دی کچیرې رضایت ور نکو نکاح برقرار نه دی دا پلار د سې ګناه کې شریک دی ورسره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.